د شعبان په میاشت کې ځینې خلک صرف بس د یوې روژې تپوس کوي چې دا د شعبان روژه به کلی او دا د پنځلسي روژه به کلی. د پنځلسیانو روژې پکې نشته دی. دومره خبره ده چې کوم صحیح احادیث دي، نو صحیح احادیثو کې د ټولو نه زیاتې روژې به نبی علیه السلام په دې میاشت کې نیولې. که یو سړی روژې نیسي بهتره خبره ده په دې ټوله میاشت کې روژې دې نیسي، د ټولو نه زیات ثواب په دې کې دی. خدا نه چې ټوله میاشت چوټي ده او صرف د پنځلسي تپوس کوي او د پنځلسي د شپې نه د اختر شپه جوړه کړي او دا حلواګانې دي او دا چراغان دي او دا پټاخۍ دي او دا ډزې دي. دا شی شریعت کې نشته. والله عالم چې دې خلکو د عبادت نم لوبي جوړې کړي، د عبادت نه مودونه جوړ کړه، د عبادت نه عرسونه جوړ کړه، پته نه لګي چې دا کم مسلې د خلکو شروع کړي دي. دا زمونږ علماء دیوبند هغه په دې باندې مستقل ردونه کړي دي. 15 شعبان शब को कब्रिस्तान जाने को लाजिमी व ज़रूरी समझना और न जाने वालों को बुरा बाला कहना जायज़ नहीं, बल्कि कई मफासिद का मजमुआ बन जाता है. वही द गणो मफासिद मजमुआ दा چې په دغه یوه شپه باندې انسان قبرستان لځي، مخکې وروسته نه ځي. قبرستان له چې ځي هر کله زه نبی علیه السلام وایي تاسو قبرونو له ځئ، دا سړي ته آخرت را یادوي، سړي ته مرګ را یادوي، د انسان د دنیا نه محبت کټ کوي. دا نه چې په دغه شپه باندې تلل ګنې فرض دی او سنت او مخکې وروسته به نه ځي، چې ځي هر وخت کې تللی شي. دغه شپه د دې دپاره مقرر نه ده. دویم بعض लोग कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम का दंदान मुबारक शहीद हुई थी तो आपने हलवा नोश फरमाया था. वही د नबी अलैहिस्सलाम غاښونه په شعبان 15 کې وایي مات شوي نو هغه حلوا خوړلې وه. دا عجیبه غونته خبرې کوي دا خلک. د نبي پاک غاښونه هغه د شوال په میاشت کې شهیدان شوي، د شوال په میاشت کې، बल्कि दंदान मुबारक का शहीद होना शवाल में हुआ न के शाबान. दारंगी द्रीम इस्मा में बाज़ लोग सैयदना अमीर हमजा की शहादत पर उनके लिए इसाल सवाब करते हैं, हालांकि सैयदना अमीर हमजा को शवाल में शहादत मिली थी. बाज़ खलक कोई ची पदी 15 शाबान की हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद शवे نو خلکو حلوا پخ کړې وه. دا خو څه بدعتیان نه و چې د تختې حلوا یې پخوله چې تاسو پکې دغه شی مر ولاړله. او بیا شعبان هغه ته شهادت په کومه میاشت کې میلاو شوی او ته په کومه میاشت کې د عمل کې. بل دا چې د صدقې دپاره د خیرات دپاره تعین شریعت نه دی کړی چې تاسو به بس چې په کومه ورځ څوک مړي نو برسي به هر کال به برسي کوي. لکه خیر الفتاوه کې وایي ځینې خلک برسي کوي. وایي د غټو خلکو برسي کول څنګه دي؟ هغه وایي بڑی لوگو کا دن منانا بڑی بدعت ہے. د غټو خلکو ورځ مناول دا غټ بدعت دی. د دې نه موږ او تاسو ځان وساتو. دا وایي ایصال ثواب के लिए किसी किस्म का तखसीस व तयन नहीं है. सलोरम नंबर बाज़ लोगों का अकीदा है कि शब बारात में मुर्दों के रूहें घरों में आते हैं और देखती है कि किसी ने हमारे लिए कुछ पकाया है या नहीं. जाहिर है कि ऐसे अमर मुख्फी बजूज दलील नकली की और किसी तरह साबित नहीं हुआ हो सकता है और वो यहाँ न दारद. وی ځینې خلک وایي چې د مړو روحونه راځي، ځینې خلک ورته د مردګانو شپه وایي او ځینې ورته د مړدیګانو شپه وایي. او په هغې کې دا خلک روټۍ کوي مختلف چې دا روحونه دا روټۍ ویني او دی بیا خوشحالېږي. دا ټول بکواسات دي. د دې خبرو نه موږ او تاسو ځان وساتو د الله د رضا دپاره. د مړو شپه ورته وایي ملا صاحب وایي نن د مړو شپه ده. د مړو شپه نه وي، د ملا صاحب شپه وي. مړي په روټو باندې څه کوي؟ ملا صاحب ځان له وایي د خیره سره، هغه ځان ته مړی وایي. داسې مړی چې سم دومره دومره شی نه وایي، هغې ته ځانو ته مړ ښکاره کوي چې ما خپل ځان یادوي چې د مړو شپه ده. د مړو شپه نه وي، د ملانو شپه وي. او د هغه ملانو چې هغه بدعتیان ملان دي چې د هغې کار د خېټې سره دی. نو بعض लोग का अकीदा है कि शब बारात में मुर्दों की रूहें घरों में आते हैं और देखते हैं कि किसी ने हमारे लिए कुछ पकाया है या नहीं. دا وایي چې دا طریقه دا په دلیل ثابتول پکار دي. دا کوم ځای کې دلیل په دې باندې شته؟ دا وایي اور وہ یها نه دارد. دا نه دارد د پارسی لفظ دی. دلیل وایي دلته نشته دی. احکام و مسائل 12 مهینو کې احکام و مسائل 15 صفحه کې دارالعلوم دیوبند
پنځم جلد 401 نمبر صفحه کې، فتاوا محمودیه اول جلد 102 صفحه کې، فتاوا رشیدیه 201 نمبر صفحه کې. دا منګه تاسو ته دا کتابونو حوالے مسویو. پنځم، بعض लोग समझते हैं कि जब शब बारात से पहले कोई मर जाए तो जब तक उसके लिए फातिहा शब बारात न किया जाए वह मुर्दों में शामिल नहीं होता. ये महज रवाजी और लغو فعل है. وای بعض خلک کوئی چې څوک د شب बारात نه مخکې مړ شي او دا شي نه دی پسې نه کړي، حلوا شریف لري پسې نه پخ کړي او دا غوبل دی په پنځلسی کې نه کړي، نو دا د مړو په پارس کې د سره شامل نه دی. والله علم چې دا عقیده وته زړې نیابۍ خودلې ده او که چېرته غیر وته دا طریقه خودلې ده. دا د پنځلسي او شب برات ورته وایي. شب برات دا لفظ داسې الفاظ دي چې دا د بل چا نه اخیستلی شوي الفاظ دي. شپږم، اسما में और خصوصا 15 शब को मखसूस खाने हलवा वगैरह पकाने को फर्ज समझते हैं और न पकाने पर मुसीबत या परेशानी वगैरह में मुब्तला होने का अकीदा रखते हैं. इस काम को मखसूस दिन और खाने वगैरह को ज़रूरी ख्याल करना फासिद अकीदा और गलत काम है. दावी د پنځلسي سره د شعبان د 15 شپې سره حلواګانې خاص کول او قسمه خوراکونه خاص کول دا یو لغو او فاسد عقیده او غلط عمل دی. اوم نمبر، بعض लोग اسما में مسور दाल पकाने को ज़रूरी समझते हैं जो गलत है. بعضی کې د مسور दाल پخی دا دغه یو غلطه طریقه ده. اتم، بعض लोग اسما में बर्तनों को बदलना, साफ करना और घर लेपना और खुद इस शब चिरागों का ज्यादा रोशन करने की आदत कर लिए है. ये रस्म बिल्कुल कुफार की नकल है. वही बाज खलक पदे की लूखी बदलई, जाड़ू लूखी माती नवी लूखी आखली दारंगी कोर ले वही आओ चिरागान कई दा पटाखई पके लूजी दा दरस खीजी बाजारू न पके सजावीगी. दा वही बिल्कुल د کافرو نه اخیستلی شوی رسم دی او من تشبه بقوم د لاندې وي دا سړی راځي څوک چې د چا تشبیه کوي د هغې سره به الله د قیامت په ورځ باندې حشر وکړي. نهم، शब बारात के रात को आतशबाजी, लहो लाभ, जगह जगह चिराग रखना, ईद की तरह खुशी करना वगैरह ये अफाल बिल्कुल नाजायज़ और हराम है. वही څوک پکې आतशबाजियाँ کوي، څوک پکې لهو لعب کارونه کوي، څوک پکې چراغان کوي، څوک پکې د اختر په شان خوشحالیانې مناوي. دا کار بالکل ناجایز او حرام دی. یہ اسلامی شعار نہیں بلکہ ہندوانہ شعار ہے. فتاوا محمودیہ دویم جلد 288 صفحہ، 12 مہینوں کے احکام و مسائل 114 نمبر صفحہ. لسم نمبر، शब बारात में कब्रों पर रोशनी करना और अगरबाती जलाना रस्म जाहिलियत है. په قبرونو باندې ګرباتۍ لګول او رڼاګانې پکول دا رسم جاهلیت دی जिससे बचना ضروری है. فتاوا محمودیہ اول جلد 330 صفحہ. शब बारात में एहतमाम और खसूसियात के साथ मस्जिद के अंदर जिक्र व तिलावत करना बिदअत है. अहसनुल फतावा अवल जिल्द 393 صفحہ. مسائل شرک و بدعت 199 نمبر صفحہ. دا وایي چې شب بارات په شپه باندې روره دا جمعتونه ډکي او دا عبادتونه پکې شروع دا اهتمام او دا اجتماعي شکل هغې له ورکول انفرادي او انسان عبادت کې ډېر ښه خبره ده او چا پکې روغ بشتري مویسي جمعتونو له وایي دا د جمعتونو شپه ده. والله علم چې دا طریقه دی د چا نه ایجاد کړی. احسن الفتاوا په دې باندې سخت رد کړی دی. 12 نمبر، शब बारात के रात मसाजिद को मुज़य्यन करना और तखसीस के साथ इसमें चिरागान वगैरह करना बिदात और गुमराही है और इसका छोड़ना ज़रूरी हो जाता है जैसा कि सलफ व सालिहीन के आमाल या अक़वाल इस पर शाहिद है. मसाइल शब क़द्र और शब बारात 167 नंबर صفحہ. نو دا مختصر غونته څه عملونه مې طویل، لہذا منګ او تاسو د هغه کارونو نه چې هغه شریعت کې نه شریعت محمدي کې نه الله یې منګ ته حکم نه دی کړی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې منګ ته حکم نه دی کړی، د صحابو طریقه نه ده. د هغې نه منګ او تاسو ځان وساتو. منګ غلط قصې او خوبونه او منګ غلطې طریقې هغې نه مسلمان نن سبا دین جوړ کړی دی. زمونږ او ستاسو دین الحمدلله صفا سپین دین دی.
په هغې کې د ځان نه د جوړو خبرو هیڅ قسم ضرورت نشته دی. موږ او تاسو له پکار دي چې هر عمل هغه د دلیل د لاندې کوو، بې دلیله عملونه پرېږدو او بې ځای بې تحقیقه کارونه پرېږدو. جزاکم الله فی الدارین خیر.